الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. دا سورة هود په ترتیب جمعی سره 11 نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی کې دا 55 نمبر سورت ده. د سورة یونس نه دا سورت رست نازل شوه ده. سورة هود مکیه، مفسرین په دې کې څه استثناء نه کړي چې بعضی آیتونه پکې مدني دي، نو د دې ټول آیتونه چې دي مکی دي. د دې ربط د مخکې صورت سره دا دی چې مخکې ذکر د قرآن او د دې صورت په فاتحه کې ذکر د قرآن الله پاک کوي. دارنګه د مخکې صورت په اخر کې ذکر د وحی او د دې صورت په ابتدا کې ذکر د قرآن د قرآن وحی ده. دارنګه مخکې الله پاک د بعضی پیغمبرانو قصص اجمالا ذکر کړي او په دې صورت کې الله پاک هغه قصص لږ تفصیلی ذکر کوي. الف لام میم الله اعلم بمراده کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. دا عظیم کتاب دی احکمت آیاته چې محکم کړی شوي دي آیتونه ده، محکم کړی شوي دي آیتونه ده چې هیڅ نقصان او خلل ورته لاره ونه مومي. روح المانی والی معنا کوي نظمت نظما محکما لا يطرأ عليه اختلال فلا يكون فيه تناقض ولا مخالفة للواقع والحكمة أو شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته. خلاصه دا چې محکم کړی شوي دي آیتونه ده، هیڅ نقصان او خلل او تناقض او خلاف الحکمت او یا داسې یو څه چې د فصاحت او بلاغت سره منافي وي دا هیڅ هم په قرآن کې نشته. دویمه معنی د احکمت آیاته یعنی منعت من النسخ بکتاب آخر. د قرآن ټول آیتونه محکمات دي یعنی نه منسوخیږي په بل کتاب. د دې قرآن د آیتونو په وجه یو بل منسوخیږي خو د بل کتاب په وجه نه منسوخیږي. درېمه معنی د احکمت آیاته یعنی منعت من الفساد ثم فصلت بیا په تفصیل سره بیان شوي دي یعنی جعلت مفصلة. نو هغه مهمات د بندگانو چې په ژوند کې وي او په آخرت کې وي هغه مهمات پکې په تفصیل سره بیان شوي دي. دویمه معنا د ثم فصلت ده ثم فرقت فی التنزیل فلم تنزل جملة بل نجما نجما. په تنزیل کې دا ثم فصلت یعنی فرقت فی التنزیل، په تنزیل کې ټوټه شوی دی، یکدم نه دی نازل شوی، نجمن نجمن نازل شوی دی. من لدن حکیم خبیر د منزلون پورې تعلق لري. منزل من لدن یعنی من عند، دا نازل شوی دا کتاب لجانب د حکیم ذاتنا او خبیر د خبردار ذاتنا. الله تعبدوا الا الله في موضع التعليل للفعلين السابقين. دو فعل مخکې ذکر شو احکمت او ثم فصلت، د هغې دواړو دپاره الله پاک دلیل بیانوي. د قرآن آیتونه محکم کړی شوي دي او په تفصیل سره بیان شوي دي. الله تعبدو یعنی الله تعبدو نو دا په موضوع د تعلیل کې دی. د دې دپاره چې تاسو الله تعبدو الا الله، چې تاسو عبادت مه کوئ د هیڅ چا. الله تعبدو احدا استثناء مفرغه ده، الا الله مگر یوازې د الله. اننی لکم منه نذیر وبشیر، بشک زه چې یم ستاسو دپاره د الله د طرف نه نذیر ویرونکی یم په دوزخ سره، وبشیر او زیر ورکوونکی یم په نعیم او په جنتونو سره. وان استغفروا ربکم یعنی پس د توحید نه زه تاسو ته امر کوم ان استغفروا ربکم چې مغفرت وغواړئ د خپل رب نه. ان استغفروا ربکم استغفار التوبة عما وقع وعما يقع. الله ته توبه وستل د هغه څه نه چې واقع شوي دي او د هغې نه چې وروسته واقع کېږي نو دې ته استغفار وایي. امام فرار رحمه الله فرمایي چې ثم په معنا د واو سره دی، ثم توبوا الیه. ان استغفروا ربکم
دا توبه ده عما وقع و عما يقع، او ثم توبوا الیه دا توبه ده عما وقع، د کوم ګناهونه چې واقع شوي دي نو د هغې نه توبه. نو استغفار اعم شو، عما وقع و عما يقع دواړو سره تعلق لري، او ثم توبوا الیه دا توبه چې د عما وقع سره تعلق لري. او امام فراس فرمای چې نه ثم په معنا د واو ده او عطف تفسیری ده. نو ان استغفروا ربکم، استغفار او توبه دواړه یو شی دي. او بعض علما په کې دا فرق کوي چې استغفار هو ترک المعصیه، د ګناهونو پرې خودو ته وایي، او توبه چې ده الرجوع الى الطاعات. نو یو د ګناهونو پرې خودل دی هغه مرتبه د تخلی ده، او بل رجوع ده الى الطاعات نو دا مرتبه د تحلی ده، تحلی بالفضائل. نو په استغفار کې تخلی عن الرذائل ده، او په توبه کې تحلی بالفضائل ده. الیه ثم توبوا الیه یعنی ارجعوا الیه بالطاعات، به الله پاک ته رجوع کوي په طاعات باندې. نو اول استغفار من الشرک کوي او بیا رجوع بالطاعات کوي الله پاک ته. یمتعکم چې نفع درکړي تاسو ته، دا جواب د پاره د امر دی. توبوا الیه الله ته توبه وباسئ. د څه د پاره توبه وباسئ؟ توبه د دې د پاره وباسئ چې یمتعکم متاعا حسنا، د دې د پاره توبه وباسئ چې نفع درکړي الله پاک تاسو ته متاعا حسنا، نفع غره. نفع حسنه دا ده چې په نعمتونو باندې د الله انسان ته توفیق د شکر ورکړي، او په مصیبتونو باندې الله پاک انسان ته د صبر توفیق ورکړي. د دې په وجه انسان بیا په هر وخت کې خوشاله. نو دا متاع حسنه ده چې د شکر او د صبر توفیق انسان ته ورکړي شي. الی اجل تر هغه ټاکلې شوی نیټه پوری، الی اجل تر هغه نیټه پوری مسمن چې ټاکلې شوی ده. نو تر هغه پوری یعنی د مرګ تر نیټه پوری به الله پاک تاسو ته نفع درکړي. و یؤتی کل ذی فضل فضله، او وربکی الله پاک هر خاوند د فضل ته فضل د هغه. و یؤتی او وربکی الله پاک کل ذی فضل یعنی کل صاحب زیادت فی طاعت، هر صاحب د زیادت فی طاعت، څوک چې د الله په طاعاتو کې زیادت کوي نو هغه ته به ورکي فضله یعنی جزاء فضله، حذف د مضاف ده، جزاء د زیادت د طاعت ده. وان تولوا او کو ګرځیدلې تاسو اے کفارو د اسلام نه، دوی خو تیار ګرځیدلی دي. نو معنی ده ان تستمروا علی الاعراض، که تاسو همیشه واله وکئ په دې ګرځیدلو تاسو باندې د اسلام نه. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، نو زه ویریږم په تاسو باندې عذاب د لوی ورځې. الی الله مرجعکم، خاص الله ته ستاسو رجوع ده په ثواب او په عقاب. یعنی مطلب دا دی چې الله پاک تاسو ته په ثواب او عقاب در کولو باندې قادر دی. ځکه قدرت دا دو شیان غواړي، دا ثواب او عقاب دو شیان غواړي، یو علم او بل قدرت. نو الی الله مرجعکم، خاص الله پاک تاسو رجوع ده. نو چې الله پاک تاسو رجوع ده نو الله پاک په مخ کې به حاضر او ناظر شي. نو د علم بیان شو. وهو على كل شيء قدير، او دلته د الله د قدرت بیان ده. نو د الله علم هم شته او د الله قدرت هم شته، او څوک چې عالم او قادر وي هغه په سزا هغه سزا ورکول شي. لہذا الله پاک تاسو ته سزا درکول شي. الا انهم يسنون صدورهم، دا جمله مستأنفه ده. كأنه قيل بعد ما سمعوا هذا المقاله، دوی چې کله دا جمله واورېدې نو سائل سوال وکړو چې اقابلوه بالاقبال ام لا، کفارو دا جمله ومنلې او کوي نه منلې. نو الله جواب ورکړي چې نه وی نه منلې. الا خبردار انهم چې بشک دا کفار یسنون دوقته کوي صدورهم یعنی تاویخ پلی، صدورهم سینې خپلې، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عداوت په زړونو کې پټي. یسنون صدورهم دوقته کوي خپلې سینې، یعنی تاویخ خپلې سینې، یعنی د نبی علیه السلام سره عداوت په زړونو کې پټي. یسنون صدورهم لیستخفوا منه، لپاره د دې چې پټ کړي د عداوت د الله نه. لیستخفوا عداوتهم من الله،
د دې لپاره چې پټ کړي خپل عداوت د الله نه. شاه عبدالقادر رحمه الله فرمایي چې کفارو به بعضې مخالف خبرې په کورونو کې کولې، نو په قرآن کې به د هغې جواب الله نازلول. نو دوی به بیا دا خیال راتلو چې دا خبرې څوک پیغمبر علیه السلام ته رسوي، نو بیا به چې خبرې کولې نو ځانونه به په کمه شړۍ او یا څادر او یا بړستن کې تاو کړه او بیا به پټې پټې خبرې کولې. نو الله فرمایي الا خبردار، حین په هغه وخت کې یستغشون ثیابهم چې واغوندي دوی جامې خپلې، کله چې دوی دا شړۍ او یا کمبله په سر باندې واچي او د دې لاندې بیا پټې پټې خبرې کوي، نو یعلم ما یسرون و ما یعلنون، الله خبردار دی په هغه څه باندې چې دوی پټي او په هغه باندې چې دوی ښکاره کوي. نو ګوره دا آیات کریمه راجح دا دی چې دا د مشرکانو په باره کې نازل شوی دی. نو انهم ضمیر مشرکانو ته راجع دی. دا مشرکان چې دي یسنون صدورهم، دوقته کوي خپلې سینې، یعنی تاووي خپلې سینې، یعنی د نبی علیه السلام سره عداوت په زړونو کې پټوي. لیستخفوا منه، د دې لپاره چې پټ کړي دوی د عداوت د الله پاک نه. او بیا وروسته الله پاک فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام په خلاف به دوی چې کومې خبرې کولې شړۍ به یې واغوسته. نو چې کله دوی جامې اغوندي دا جامې، نو بیا هم الله پاک د دوی په پټو په ښکاره رازونو باندې خبر دی. یسنون دا په اصل کې یسنیون دی، نو د یرمون اعلال پکې شوی دی. یستغشون علی حین یستغشون، خبردار په هغه وخت کې یستغشون چې واغوندي دوی جامې خپلې. او بعض علما د یستغشون معنا داسې کوي چې حین یؤون الی فراشهم ویلتحفون بما یلتحف به النائم، کله چې دوی خپلې بسترې ته لاړ شي او په بړستن کې څملي، نو په دې ټیم کې چې سړی په بړستن کې څملي څه لږ غوندې سوچ کوي، نو دغه د سوچ باندې الله په خبر دی. په دې حدیث النفس الله په خبر دی چې عادتاً دی په دې بړستن کې سوچ کوي. بعض علما فرمایي چې دا د مشرکانو په باره کې دا آیات کریمه نه دی نازل، بلکې دا د بعضی مغلوب الحال مسلمانانو په باره کې نازل شوی دی. بعضی صحابه دومره مغلوب الحال، دومره حیا ور باندې غالب وه چې د استنجا او د جما وغیره ضروریاتو په وخت کې به هم شرم کولو، خپل عورتونه به کوشش کولو چې په دې ټیم کې به پټ کړي. کله به د عورت د پټولو دپاره پړ مخ ولوېدل. یسنون صدورهم، دوقته کوي خپلې سینې، تاووي خپلې سینې، د خپلې سینې به یې تاو کړي، د خپل عورت د پټولو دپاره به یې ځان پړ مخ وغورځولو او خپل عورت به یې داسې پټولو چې خپله سینه به یې پرې تاووله. نو الله د دغې مغلوب الحال صحابه و حال بیانوي چې دوی کله خپلې سینې تاووي او په دې باندې خپل عورت پټوي، لیستخفوا منه چې خپل عورت د الله نه پټ کړي. نو دومره تکلف دوی ته نه دی پکار. دوی چې کله جامې اغوندي نو په دې ټیم کې الله خبردار دی په ما یسرون و ما یعلنون باندې. بهر تقدیر د دې ربط د ما قبل سره په دې مخکنی معنا خلګي. انه علیم بذات الصدور، بشک الله په خبر دی بذات الصدور. انه علیم، الله په خبردار دی په ذات الصدور باندې، په صاحب د سینو. صاحب د سینو دا د زړه خطرات کې چې کوم په زړه کې کومې وسوسې تېرېږي، نو په دې الله په خبر دی. وما من دابة، مخکې د الله پاک د علم محیط بیانو، دلته د الله پاک د رازقیت بیان دی. نو دا د علم محیط دپاره په منزله د دلیل دی. یعنی که د الله پاک علم محیط نه وي نو دومره بېشماره مخلوق ته به رزق به څنګه ورکولو؟ یو مخلوق یو حیوان هم ترې نه وږی نه شي پاتې کېدی. نو چې نه شي پاتې کېدی دا د الله د علم محیط دپاره دلیل دی. وما من دابة، او نشته دی من دابة هیڅ تلونکې، دابه ما یدب علی الارض، دا خو په عربی کې معنا ده، نو پښتو کې معنا دا ده وما من دابة، او نشته دی هیڅ تلونکې فی الارض په ځمکه کې، یا نشته دی هیڅ خوځېدونکې ذی روح، هیڅ خوځېدونکې ژوندی فی الارض په ځمکه کې. نو دا فی الارض د تعمیم دپاره دی. تاسو تلخیص کې وایي دا بام دې ته وایي چې ما یدب علی الارض، نو ذکر د فی الارض د تعمیم دپاره دی چې د یو خاص ملک دابه نه ده مراده،
بلکې د ټول ځمکې دواب مراد دي. الا علی الله رزقها، مگر په الله د رزق دی، تفضلا وترحما لا وجوبا، علی د وجوب د پاره دی. نو دلته وجوبي تفضلی او ترحمی دی، وجوبي عقلی او شرعی نه دی. نو په الله پاک باندې رزقها اضافت رزق دی، ها ضمیر ته د عهد د پاره دی، یعنی رزقها المقرر، دغه مقرر رزق په الله دی. الله پاک چې کوم رزق ورته ټاکلی دی هغه رزق به ورته رسي. نو دا اضافت عهدی دی. په دې کې مې درته دفع د اعتراض وکړه چې بعضې مخلوق خو د ولږې نه مړ شوی دی، نو څنګه د رزق په الله دی، بعضې خو د ولږې نه مړ کېږي. نو جواب ما درته وکړو رزق مقرر په الله دی، هغه کوم رزق چې ورته الله ټاکلی دی هغه به ورته رسي. نور چې د ولږې نه دی مړ شو نو دا د نقصان د رزق د وجې نه دی، بلکې د الله په تقدیر کې به دا لیکلي وي چې دی به د ولږې نه مړ کېږي، دته مقرر رزق رسیږي. هغه د مقرر رزق کمول پکې نه راځي. ان الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها، او الله خبر ده مستقرها په زید اوسېدلو د دې دابې، ومستودعها او په زید امانت د دې دابې، په زید سپارېدلو، په زید سپارېدلو یعنی د قبرم الله پاک ته معلوم دی. شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې مترجم گویا ده، یعنی مترجم فرمایي مستودع جایز کی بغیر اختیار او آنجا نگاه داشته. مستودع هغه ځای ته وایي چې بلا اختیار پکې سړی ساتلی شي، مانند صلب و رحم، لکه د پلار ملا او د مور رحم. و مستقر جایز کی به اختیار خود می مانند. مستقر هغه ځای ته وایي چې سړی پکې بل اختیار اوسېږي، مثل خانه لکه کور. خلاصه دا د شاه ولی الله دهلوی رحمه الله چې اختیاري ځای د اوسېدو ته مستقر وایي، اختیاري ځای د اوسېدو ته، لکه سړی په خپل اختیار پکې اوسېږي لکه کور او دنیا. او غیر اختیاري ځای د اوسېدلو ته مستودع وایي، غیر اختیاري، لکه قبر کې به ته غیر اختیاري اوسېږي، د پلار په ملا او د مور په رحم کې غیر اختیاري ته پروت وي، نو دا غیر اختیاري ځای د اوسېدو ته مستودع وایي. ومستودعها امدا معنا د عبد الله ابن عباس صاحب نام را نقل شوی ده. کل فی کتاب مبین، کل د هر څه چې دي فی کتاب مبین یعنی مکتوب فی کتاب مبین، دا لیکل شوی په کتاب مبین کې یعنی په لوح محفوظ کې. یعنی دا هر څه اگر چې د الله په ازلی علم کې دي خو به په لوح محفوظ کې لیکلي دي. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، الله غزاد ته چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې په شپږ ورځو کې. دا شپږ ورځې د الله په علم کې شپږ وي، مقدار د شپږ ورځو، ځکه هلته شمس او قمر، لمر او سپوږمۍ دا شیان نه وو، نو دغه معتادې ورځې نه وي. وکان عرشه علی الماء، او عرش د الله پاک په اوبو باندې، یعنی په هغه وخت کې صرف اوبه او عرش و. عرش د اوبو د پاسه لکه نن سبا چې د اسمانونو د پاسه دی. نو اوبه د حیات ذریعه ده، او دا ذریعه د الله د کامل قدرت ما تحت و. لیبلوکم د دې دپاره چې الله پاک په تاسو باندې امتحان وکړي، ایکم احسن عملا، چې کم یو له تاسې نه ډېر ښه دی له جهته د عمل نه، چې کم یو له تاسې، ایکم چې کم یو له تاسې احسن ډېر ښه دی عملا د جهته د عمل نه. ولئن قلت انکم مبعوثون، او قسم دی چې خامخا که ووایي ته خپل قوم ته چې تاسو به راوچتولی شئ من بعد الموت د مرګ نه وروسته، لیقولن الذین کفروا. نو په قرآن کې د دې دپاره د بحث بعد الموت دپاره ډېر بېنظیر او ښکلي دلایل دي. نو کله چې دوی په قرآن کې د بحث بعد الموت مؤثر بیان واوري نو خامخا وبه وایي، خامخا هغه کسان چې کافران دي، ان هذا نه دی دا بیان د قرآن، دا مؤثر بیان د قرآن چې بحث بعد الموت پکې ذکر شوی دی، الا سحر مبین، مگر دا سحر دی ښکارم، د خلقو په زړونو اثر کوي، نو دا سحر دی، نور حقیقت نه لري. ولئن اخرنا، ولئن او قسم دی چې خامخا اخرنا که وروسته کوم عنهم د دوی نه عذاب الى امة معدودة تر راتللو د اوقاتو شمیرلی شو،
الى امه یعنی الى مجيء امه تر راتللو د اوقات محدوده شمیرل شو یعنی لګو تر لګو ورځو پورې موږ د دوی نه د عذاب رسته کو لا یقولن نخامخبؤوي لا یقولن استهزاء بووي ما يحبسه چې څه شي بند کړي د عذاب د نازلېدلو نه دا څه شي بند کړي دی الا یوم یاتیهم الله پاک فرمای خبردار شي یوم یاتیهم په کوم ورځ کې چې راشي دوی ته د عذاب نو لیس مصروفا عنهم نو نبوي د عذاب د فکړې شوی د دوی نه لیس مصروفا عنهم نبوي د عذاب د فکړې شوی د دوی نه وحاق بهم او چاپیر بشي له دوی نه ما كانوا به يستهزئون جزاء ما كانوا به يستهزئون جزاء د استهزاء د دوی نو هغه جزاء د استهزاء د دوی به د دوی نه چاپیر کړی دا یو د دوه مولوی صاحبانو مناظره و نو هغه وبي د حنفي عالم ته وایي چې لا یقولن او لا یقولن دې کې څه فرق دی لا یقولن مخکې آیات کې لا یقولن راغلو او ورپسې آیات کې لا یقولن راغلو نو په دې کې دوړو ډېر چیړو ګوره لا یقولن کې فاعل اسم ظاهر دی الذين كفروا او چې کله فاعل اسم ظاهری وحد الفعل فعل ورته مفرد ذکر کیږي نو لا یقولن ورته مفرد ذکر صحیح او دا ورسته لا یقولن دلته فاعل ورته ضمیر د جمع دی نو فعل ورته جمع ذکر لا یقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم نو مخکې فاعل ظاهر دی او دلته فاعل مضمر دی نو مخکې لا یقول شو او دلته لا یقول شو لا یقولن لا یقولون اصل کې ولئن ازقنا الانسان منا رحمه او قسم دے چې خامخا کوڅکم الانسان انسان الف لام عهدی دے انسان کافر او غیر شاکر تا نو کوم کوڅکو دی انسان کافر او غیر شاکر تا مننا زمون د جانب رحمتا عظیم رحمت ثم نزعناها منه بیر ترا ټول کړو دا نعمت د دنه نو انه لیئوس بشک دا په دې ټیم کې لا یئوس خامخا ډیر نه امیدای کفور او ناشکری ولا ان ازقناه او خامخا او قسم دې چې خامخا کوڅه کوم د نعمه نعمت بعد الضراء او رست د تکلیف نه مسته چې د ترسیدلې لا یقولن خامخا بویده ذهب السیئات عني ذهب چلاړي السیئات سختي عني زمانہ بعادت الزمان دا د زماني عادت د چې کله په انسان تکلیف راولي او کله راحت انه بشکد انسان په دې ټیم کې لفرح خوشالي دن کې ده فخور فخر کون کې ده په خلکو چې کله مالدار شي الا الذين د استثناء د انسان نه خدا استثناء منقطع ده کچرته په الانسان کې الف لام عهدی کوي او معهود انسان کافر او غیر شاکر کوي نو الا الذين به استثناء منقطع او کالف لام په الانسان کې د استغراق د پاره شي کافر او مؤمن شاکر او غیر شاکر دواړه ترې نه مراد شي نو الا الذين به استثناء متصل الا الذين صبروا مگر هغه خلک چې صبر کړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي نو چې صبر کوي او نیک اعمال کوي نو دې به د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوي او د الله په تکلیفونو باندې صبر کوي اولئک لهم مغفرة دغه ستایل شي خلک چې د دوی لپاره مغفرت دی او اجر کبیر او غټ اجر دی فلعلک تارک بعض ما یوحى الیکم فلعلک نخای تاتا فلعلک خای تاتا خایت تارکون چې پری خودون کې بعض ما یوحى الیکم بعض هغه څه چې تاسو وحی کولې نو خایت چې پری خودون کې نو لعل د توقع د پاره ده او د توقع نو وقوع نه د لازمه التوقع لا يلزم الوقوع توقع مستلزم وقوع لرنه ده نو داسې واقع شوی نه دي چې پیغمبر علی السلام د بعض وحی پریخي واقع نه ده او توقع شته نو توقع مستلزمه وقوع لرنه ده او ترجیح د وقوع لرنه ده مستلزمه چې په کوم ځای کې توقع راشي هلته د وقوع جانب راجح هم نه ده
نو نه وقوع د دې مضمون راغلی ده او نه رجحان د وقوع راغلی ده، د وقوع راجح شوی نه ده. نو فلعلک نو خایت تارکن چې پرېښودون کې د څه شي پرېښودون کې بعض ما یوحى الیکم تبلیغ بعض ما یوحى الیک تبلیغ پکې مقدر کا چې ته پرېښودون کې د څه شي پرېښودون کې تبلیغ بعض ما یوحى الیک د تبلیغ د بعض هغه آیاتونو چې تا ته وحی کولی شي مخافت ردهم دا تقدیر پکې ولګوه مخافت ردهم و استهزائهم د ویری د رد د کافرانو او د ویری د استهزاء د کافرانو نو ته د بعض آیاتونو تبلیغ لکه د بوتانو مزمت چې پکې راغلي یا د حشر او د نشر ذکر پکې راغلي نو د دې تبلیغ کې خایته چې ته د دې پرېښودون کې شي ولی پرېښودون کې شي مخافت ردهم ځکه په مجلس کې کافران پې رد او استهزاء کوي نو ستا زړه کې دا راځي چې یاره مې بیانوه ځکه دوی پې رد کوي او استهزاء ورباندې کوي دا طبعي د انسان د طبیعت تقاضام ده چې په کوم مجلس کې د په خبرو څوک رد کوي نو دی به هغه خبره په هغه مجلس کې نه کوي وایي زما په خبرو خلک رد کوي او استهزاء ورباندې کوي نو بعضې هغه آیتونه چې کافران ورباندې استهزاء کوله او رد پې کولو نو کېدای شي چې ته په دې مجلس کې د هغه د تبلیغ او د بیانولو پرېښودونکی شي په تقدیر خو پوه شوي اشکالات ټول ختم شو وحي پیغمبر علیه السلام نه پرېږدي هغه تبلیغي په مجلس کې پرېږدي له ویرې د رد او د استهزاء نه وضائق به صدرک به ضمیر هم د تبلیغ ته راجع دی چې مخکې موږ مقدر کړو وضائق او تنګیدونکي د ورباندې په دې تبلیغ صدرک ستا سینه ان یقولو یعنی کراهت ان یقولو لوجه د ویرې د دې نه چې دا کافران به ووایي لولا انزل علیه کنز چې ولې نه نازلېږي په دې پیغمبر علیه السلام باندې و خزانه د اسمان نه د خزانه پې راشي دا به دلیل د صدق د ده شي او جاء معه ملک او یا د راشي د ده سره یو ملایکه یصدقه لنصدقه چې ملایکه د ده تصدیق وکړي نو بیا به موږ تصدیق وکړو انما انت نذیر بېشکه ته ویرونکی څارونکی د اعمالو د دوی نه والله على كل شيء وکیل الله د هر شي حافظ دی ام یقولون افتراه ام منقطعه ده په معنا د بل او همزه د استفهام مقدره ده بل ایقولون بلکې آیا دوی دا وایي افتراه چې دی د ځان نه جوړ کړی دی دا دروغ دی او د ځان نه جوړ کړي دي نو قل الله دوی ته چیلنج ورکوي ته دوی ته ووایه فأتوا بعشر صور مثله تاسو راتللو کوي په لس صورتونو باندې مثله چې دا لس صورتونه په مثل د قرآن باندې دي مفتریات چې د ځان نه جوړ کړی شوي ودعو من استطعتم او تاسو را وغواړئ هغه خلک چې ستاسو طاقت یي د هغوی نه هم کومک پکې وغواړئ من دون الله متجاوزین الله حال دا چې تاسو متجاوز د الله نه یې ان کنتم صادقین انه یمکن افتراؤه که تاسو په دې خبره کې رښتینی یئ چې د دې افتراء د ځان نه جوړول ممکن دي نو زه تاسو هم یو لس صورتونه د ځان نه جوړ کړئ فإن لم يستجيبوا لكم کدوی ان لم يستجيبوا لكم یعنی فإن لم يجيبوا لكم کدوی تاسو ته جواب در نکړو او دا لس صورتونه د ځان نه جوړ نکړې شو فاعلموا انما انزل بعلم الله نو بیا تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا قرآن نازل شوی دی د الله په علم د الله د علم سره نازل شوی دی نو د انسانانو ټول ضرورت ماضی وي که حالي وي که استقبالي وي په هغوی د الله علم دی او د خپل علم مطابق الله دا قرآن نازل کړو نو ماضی حالي او استقبالي د ټولو مشکلاتو حل پکې دی وان لا اله الا هو ضمیر شان دلته مقدر دی ان مخفف دی د مثقلنا انه لا اله الا هو شان دا دی نشته بل معبود موجود او ممکن مگر یو الله دی فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو غاړه ایښودون کی یعنی غاړه کې دی قرآن ته من کان یرید الحیات الدنیا کان ماضی دا یرید مضارع دا الجمع بین صیغتین للاستمرار د ماضی او د مضارع په مابین کې یو ځای کول دا د پاره د استمرار دی هر ځای کې د استمرار د پاره نه کوم ځای کې چې قرینه د استمراری نو الته به د استمرار د پاره ماضی او مضارع چې سره یو ځای شي من کان یرید الحیات الدنیا څوک چې اراده د ژوند دنیوي لري باعماله الصالحه فی الظاهر په خپل اعمال صالحه باندې فی الظاهر ظاهری د نیک اعمال کوي
او مطلب ژوند د دنیاوي دنیوي ژوند ور باندې خپل کوي وزینتها یعنی ما یزینها د زینت نه مراد ما یزینها هغه چې دنیا خپل کوي نوفي الیهم دا متضمن د معنا د نوصلو لره نوفي پوره ورکو الیهم دوی ته اعمالهم یعنی وجور اعمالهم اجرونه د اعمالو د دوی نو یا خو حذف د مضاف وکړه چې اجور اعمالهم ده او یا د اعمالو نه اجور مراد کا مجازا نو والآیت ليس على اطلاقه آیات مطلق نه ده بل دائر على المشیه مشیت قید پکشتا نوفي الیهم اجور اعمالهم زب پورا ورکم دتا اجرونه د اعمالو د دوی فيها په دې دنیا کې نو هر کافر ته د عمل اجر په دې دنیا کې ورکم بعضی کافران خو دولګي نمړ شو الله اجر د اعمالو د په دنیا کې نه دی ورکړي نو ما درته قید ولګول چې دلته د مشیت قید شته ځکه الله پاک په بل ځای کې فرمایي من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قید په بل آیات کریمه کې شته نوفي الیهم اعمالهم فيها ان نشاء یا لمن نريد چاته چې موږ اراده ولرو وهم فيها او حال دا چې وی بدا کافران فيها په دې دنیا کې لا يبخسون په دې دنیا کې به نشي کمېدل څه شی به ترې نشي کمېدل وجود د اعمالو د دوی د اعمالو اجور به په دې دنیا کې د دوی نه نشي کمېدل او یا دا وایا وهم فيها او حال دا چې دوی په دې دنیا کې لا يبخسون نشي کمېدل لبد اعمالو د دوی نه هیڅ شي د مسلمانانو بد اعمال په دې دنیا کې کمیږي د مصیبتونو په وجه او د کافرانو د بد اعمال د مصیبتونو په وجه نه کمیږي اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار اولئک دغستایل شی خلق هغه خلق دي لیس لهم فی الاخرة چې نشته د دوی د پر آخرت کې الا النار مگر اور وحبط او خراب شوی دي صيغه د ماضی ده او خراب شوی دي یعنی ظهر حبوط ما صنعوا فيها خراب شوی دي ما اغنیک اعمال صنعوا فيها چې کړیو دوی فيها په دې دنیا کې اغنیک اعمال برباد دي ځکه اجوري ورته په دنیا کې ملاو و باطل یعنی فاسد فی نفسه فاسد دي یا په آخرت کې فاسد دي ما كانوا يعملون د دوی اعمال نو په دنیا کې ورته اجر ملاو شو او په آخرت کې فاسد دي هغه دریاکار حدیثم د دې آیات کریمه لپاره تشریح ده چې یو مجاهد او یو عالم او یو سخی به الله په آخرت کې راولي او ورته وو چې تاسو کړی دي نو دوی ورته وو چې جهاد کړي سخام کړي د اعمالم کړي نو الله ورته وو چې تاسو خو د دنیوي غرض د لپاره کړی من کان یرید الحیات الدنیا په خپل اعمال صالحه او د ژوند د دنیا مقصد چې تاسو شجاع ویلې شي سخی ویلې شي هغه دنیوي غرض تاسو درکړې شو نو چې درکړې شو نو باطل ما كانوا يعملون په آخرت کې ستا عمل باطل دی یا فی نفسه ستا عمل باطل دی آخرت کې دی باندې اجر نشته نو بیا ورته ویلې شي چې دا دوزخ ته راکاږي نو ریاکارم د دې آیات په حکم کې داخل دی افمن كان على بينة من ربه فادعتف دقاردا معطوف عليه ورته مقدر دی چې اينکرون فمن كان على بينة من ربه اينکرون ایا دوی انکار کوي نو فمن پس هغه څوک دلته الله پاک د اهل الدنیا او د اهل الاخرت په مابین کې موازنه ذکر کوي ایا دوی انکار کوي د فضیلت د اهل الاخرت نه فمن پس ایا پس هغه څوک کان چې ده علی بینه په برهان عقلی په دلیل عقلی خو یو ټکي په زیات کوي په واضح دلیل عقلی علی بینه واضح دلیل عقلی باندې ده یو مسلمان ده په واضح دلیل عقلی باندې ده من ربه د جانب د رب ددنم ويتلوه او تابع شوه ده د دې واضح دلیل عقلی شاهد دلیل نقلی د دې واضح دلیل عقلی تابع شوه ده څه شي شاهد دلیل نقلی یعنی دلیل نقلی مؤید ده د پاره د دلیل عقلی او دا دلیل نقلی چې ده منه د جانب د الله نه ده چې قرآن ده د دې مصداق قرآن ده
دا قرآن په دې کې دلایل نقلیه دي او مؤید دي د لپاره د دلایل عقلیه. نو مسلمان سره دلیل عقلی ده او دا دلیل عقلی مؤید ده، د دې تایید شوی دی په دلیل نقلی چې قرآن ده. یو تایید خو په قرآن ومن قبله دا عطف ده په شاهدون. نو ويتلوه من قبله، ويتلوه تابع او تابعی د دې دلیل عقلی. یو خو شاهد تابع ده یعنی دلیل نقلی تابع ده چې قرآن ده، او دویم تابع څوک ده؟ ومن قبله، او تابع ده من قبله هغه کتابونه. ومن قبله کتاب موسی ويتلوه من قبله کتاب موسی. او پخوا له دې شاهده چې قرآن ده، ومن قبله او پخوا د دې شاهده، ومن قبله یعنی من قبل هذا الشاهد، ويتلوه من قبل هذا الشاهد. او تابع ده مخکې د دې شاهد نه چې قرآن ده. څو کتابه ده د دې دلیل عقلی؟ کتاب موسی، کتاب د موسی علیہ السلام یعنی تورات، د مرته تابع، د مرته تابع ده یعنی د مؤید ده. امامن په دې حال کې چې د موسی علیہ السلام یا کتاب د موسی علیہ السلام پیشوا او رحمتا او نعمت عظیمه، تخصیص د کتاب د موسی علیہ السلام کړه ده لعدم الاختلاف فيه. ځکه په دې کې نه د مسلمان نه د يهودي او نه د عیسوي اختلاف ده. درې واړه وایي چې دا د الله کتاب ده، په خلاف د انجیل نه. انجیل يهود نه مني، او په خلاف د قرآن نه چې يهود او نصارای دواړه نه مني، او تورات خو درې واړه ډلې مني. نو د دې وجه نه تخصیص د موسی علیہ السلام کړی. د دې آیات په مطلب پوه شو؟ یو مسلمان دی دلیل عقلی لري او د دلیل عقلی دوه مؤید لري. صحیح شو؟ یو شاهد منه چې قرآن دی او د قرآن نه مخکې کتاب موسی د دویم تایید دی. په دې معنا باندې پوه شو؟ نو ګوره په دې معنا کې ما درته داسې چلو کو چې د بینتین نه مې واضح دلیل عقلی مراد، چې دا واضح دلیل عقلی د الله د طرف نه د توقع شوی دی. ويتلوه هو ضمیر می چاته راځي کړو؟ چا بس دی دلیل عقلی ته، دی بینتین ته. ويتلوه او تابع دی د دې دلیل عقلی. څو کتابه دی؟ شاهدون، دا مې درته په معنا د دلیل نقلی سره کړو، او مصداق مې درته قرآن کړو. دلیل نقلی چې قرآن دی منه د الله د طرف نه، ومن قبله کې می ضمیر د شاهد تراجع کړو، او په خوا د شاهده یعنی په خوا د قرآن نه د دې تایید کړو کتاب موسی، کتاب د موسی علیه السلام. نو من قبله کې می ضمیر چا تراجع کړو؟ د شاهد ته. او منه کې می ضمیر الله پاک تراجع کړو. شاهد منه من ابتدایه ده، شاهد منه په دې خو پوه شو؟ دم کولای شي چې په منه کې من د تبعیض د پاره کوي، او دا ضمیر د منه قرآن تراجع کوي، او تابع ده څه شي؟ ويتلوه تابع ده د دلیل عقلی. شاهد شاهد چې دا شاهد بعض ده د قرآن، ځکه ټول قرآن شاهد نه ده بلکې بعض آیتونه د قرآن ورته شاهد دي. اوس دا دلیل نقلی دا تابع د دلیل عقلی شو. د دې متابعت څه معنا ده؟ د متابعت معنا ده عدم مخالفت. علما فرمای ان النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. صحیح آیتونه او احادیث چې کوم دي دا د صریح عقل نه خلاف نه دي، نو عدم مخالفت مراد ده. خدای د پیروي او د متابعت نه عدم مخالفت مراد ده. نو د دلیل نقلی توهین ونه شو، عدم مخالفت مراد ده. د اول د دلیل عقلی نه تعبیر په بینه باندې وشو. بینتن د دلیل عقلی نه تعبیر الله پاک په بینتن باندې وکړو، لأن البینه فی کلام الشارع تطلق على شاهدین. بینه چې د شارع په کلام کې دو شاهدینو ته ویل شي، دو شاهدانو ته بینه ویل شي کنه په فقه کې. نو دا برهان عقلی ده او ورپسې دلیل نقلی ده، نو دو شاهدان شو. لدی وجنه من تعبیر الله پاک ترنه تعبیر په بینتون باندې کړی دی. صحیح شو؟ ځکه چې مرتبه د شهادت پوره ده. نور توجیهات هم په دې کې شته خو چې دا درنه بهیر نشي. عبد الله ابن عباس او امام مجاهد او امام نخعی دوی د بینتین مصداق قرآن ګرځي او د شاهد مصداق جبرئیل علیہ السلام ګرځي.
ویتلو دا په معنا د تلاوت نه ګرځي، د تلوین نه ګرځي په معنا د متابعت. ویتلوه د چا نه ګرځي؟ د تلاوت نه. ویتلوه او تلاوت کوي د دې بینتون د دې قرآن، د بینتون مصداق قرآن کو کنه. ویتلو او تلاوت کوي هو د دې قرآن شاهد جبريل علیہ الصلوۃ والسلام منه د الله د طرف نه، دا منه ضمیر الله تراجی کوي. نو یتلو د تلاوت نم کې دی او د تلوی نم کې دی په معنا د متابعت، په معنا د پیروي. په خبره خو پوه دو معنا غاني دي، پیروي متابعت او دویمه معنا ده تلاوت. په دې کې مې بل مقصد ده، کله چې مړ په خبر کې کیږي او دا نکیر و منکر ورته راشي او په قبر کې راکینی ورته وای من ربک و ما دینک و ما نبیک و من نبیک. رب دې څوک دی، دین دې څه دی، پیغمبر دې څوک. نو مسلمان خو به جواب ورکي، خو منافق هغه به ورته څه وای؟ ها ها لا ادري كنت اقول كما يقول الناس. زه نه پوهېږم، ما هغه خبرې کولې چې خلک یې کوي. نو دا ملائکه نکیر و منکر به په قبر کې ورته وای لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت. مرقات او قسطلانی د بخاری شارح هغه دلته معنا دا شي کوي لا دریت نه مجتهد وي ولا تلیت او نه مقلد وي، نه مجتهد وي او نه مقلد وي. نو لا تلیت د تلوی نه کړو، د تلاوت نه کړو، د چا نه کو شاوسه د تلوی نه. لکه دلته چې د یتلوه اوله معنا ما درته ذکر کړه، د تلوون نه په معنا د پیروي. لا دریت نه مجتهد وي ولا تلیت او نه دی پیروي کړي د بل مجتهد. لکه دلته یتلوه شاهد د دې برهان عقلی پیروي کړي د بل برهان نقلی. په دې پوه شو؟ نو تلوا دا په معنا د پیروي سره راځي. نو لا دریت نه مجتهد وي ولا تلیت او نه مقلد وي. نو په قبر کې د تقلید ته پوښو شو کو نه شو؟ و بیا نو قبر کې د تقلید پوښتنه کیږي کنه کیږي؟ ولې نه کیږي؟ دا د تقلید ته پوښو. امین الله جواب کوي او ډیر غرور کوي، وای مقلدین چې هر دلیل پیش کوي وای امداد دلیل به زه د دوی په خلاف پیش کوم. وای قبر کې د تقلید ته پوښ نه کیږي چې ولې ته مقلد نه وي. وای په قبر کې تقلید د تقلید په وجه عذاب ورکول کیږي، ځکه دې سړی ته په قبر کې څه شی ویلې شي؟ دا سړی په قبر کې وای ها ها لا ادري، زه نه پوهېدم. كنت اقول كما يقول الناس، ما د خلکو تقلید کولو، خلکو چې څه ویلې ما هغه څه ویلې، ما تقلید کولو. نو وای دا مړی به مقلدي. نو موږ ورته وایو چې امین الله ګوره الله پاک بده ته څه وایي؟ کذبته، تا دروغ ویلي، تقلید دې نه دی کړی، نو ځکه درته قبر کې عذاب درکړم. ورپسې د کذبته لفظ دی هیر دی. دی به قبر کې څه وایي؟ ها ها لا ادري، زه نه پوهېږم. كنت اقول كما يقول الناس، ما تقلید کولو، خلکو چې څه ویلي هغسې مې کول. ملایکې به څه ورته وایي؟ کذبته، دروغ دی ویلي. د مجتهد تقلید دې نه دی کړی، دروغ دی ویلي، کفر دې کړی دی، ته ښه پوهېدې. نو بیا ورته په قبر کې عذاب ورکوي. خو به هر تقدیر په قبر کې د تقلید تپوس کیږي، دلیل ورته لا دریت ولا تلیت دی. لا دریت نه مجتهد وي ولا تلیت او نه مقلد وي. دا معنا محدث الحرم مولا علی قری رحمه الله په مرقات کې کړی دا د همدې حدیث په تشریح کې. او قسطلانی شارح د بخاری هغه د بخاری په شرح کې کړی دا همدا حدیث چې تاسو په بخاری کې راوړوي، د بخاری په څنګ کې حاشیه د قسطلانی ده، همدغه معنی کړی چې لا دریت نه مجتهد وي ولا تلیت او نه مقلد وي. خو خدا خو په قبر کې تپوش. د حشر په میدان کې بم د تقلید تپوس کیږي. کله چې د حشر میدان کې خلق را جمع شي نو دا وابیان او کافران به داسې چغې وهي لو كنا نسمع، کچرته موږ تقلید کوله او نعقلو او یم اجتهاد او تحقیق کوله، کاش که چې موږ یا مقلدین وي یا مجتهدین وي. دا ترجمه شاه عبدالعزیز صاحب کړې ده په تفسیر عزیزی کې. وابیانو ته چې دا معنا پیش کې وای دا تحریف دی او تحریف دی. حواله موږ درکو، تفسیر عزیزی پیش کړی ده. شاه عبدالعزیز صاحب زمونږ په سندونو کې هم راځي، د وابیانو په سندونو کې هم راځي. ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمتا، اولئک دغه خاوندان د برهان، دغه ستایل شوي خلق، یعنی دغه خاوندان د برهان، یؤمنون به، هی ضمیر قرآن ته راجع دی، دوی ایمان راوړي په دې قرآن باندې. ومن یکفر به، او څوک چې کفر وکړي په دې قرآن، من الاحزاب له ټولو فرقونه، فالنار موعده، نو اور چې د موعده ځای د وعدې د ده،
فلا تكن فی مریۃ فلا تكن مکیگت فی مریۃ پشک منه یعنی من الموعد د دې موعدنا او یا من القرآن دوړ احتمال پکې صحیح دي انه الحق دا موعد زید وعده ده یا دا قرآن چې ده الحق دا حق ده من ربک یعنی منزل من ربک استاد رب د طرف نازل شوی ده ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زیات خلق چې دی هغه ایمان نه راوړي په څه باندې ایمان نه راوړي مفعول به ورته مقدر ده لا يؤمنون بانه منزل من الله په دې باندې ایمان نه راوړي چې دا د الله د طرف نه نازل شوی ده ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک د ډیر ظالم د هغه چانه چې جوړ کی په الله وتړي په الله باندې دروغ چې د الله پورې دروغ وتړي د الله پورې داسې دروغ تړي چې الله د پاره زوی دی اولئکم دغه دروغ تړون کی خلق یعرضون وړاندې بکړل شي علی ربهم پر رب د دوی باندې دوی بخپل رب ته وړاندې کړل شي ويقول الاشهاد او وای بملائکه کرام الکاتبین هؤلاء دغه دروغ تړون کی چې دي الذين اغه خلق دي کذبوا علی ربهم چې دروغ تړلی په خپل رب د خپل رب پورې دروغ تړلی دروغ ورپسې داسې تړلی چې د الله د پاره زوی دی الا لعنت الله الا خبردار شي لعنت الله علی الظالمین لعنت د الله دی په ظالمانو باندې لعنت الله علی الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله ظالمان اغه خلق دي يصدون عن سبيل الله چې هغه خلق بندي د الله د لارې نه د الله د دین نه ويبغونها د لټي د الله لارې ته عوجا کوګوالم وهم بالآخرة هم کافرون او دوی په آخرت باندې یوازې کفر کوي اولئک لم یکونوا معجزین دا خلق چې دی ندی دوی معجزین عاجز کون کی الله لرا فی الارض په دنیا کې پتیختا چې په دنیا کې دوی وتختی نو دا الله نه تختیدې نشي وما کان لهم من دون الله او نبوی دوی ته من دون الله غیر د الله نه من اولیاء هیڅ دوستانو یضاعف لهم العذاب دو چند بور کولی شي دوی ته عذاب ما كانوا يستطيعون نو دوی چې طاقت وو د اوریدو د حق يستطيعون السمع نو دوی چې طاقت وو د اوریدلو د حق وما كانوا يبصرون او نو دوی چې لیدل او حق اولئک دغه استایل شي خلق الذين دا اغه خلق دي خسروا انفسهم چې زیان رسول دي ځانونو خپل ته تاوان رسول خپل ځانونو ته وضل او رکشول عنهم د دوی نه ما كانوا يفترون هغه چې ودوی چې دروغ تړل لا جرم یقینا یعنی حق خبره داده انهم فی الاخره چې بشک دوی په اخرت کې هم الاخسرون هم دوی ډیر تاوانیان دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک هغه خلق چې ایمان راوړل دي او نیک اعمال کوي واخبتوا او عاجزی کوي الى ربهم خپل رب تام اولئک اصحاب النار دا خلق دا ملازم د جنت سره دي اصحاب الجنه هم فيها خالدون دوی په دې جنت کې د همیشه د پاره مثل الفریقین مثال د دې دوه ډلو د مؤمن او د کافر کل اعما والاصم دا داسې ده لکه یو سړی ده او اعما روند ده والاصم یو کون ده دا د کافر مثال ده والسميع والبصير او یو بل سړی ده هغه لیدونکو او اوریدونکو ده هل یستویان مثلا ایدا برابر دي په مثال کې افلا تذکرون ایتا سپناخلی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه مخ بیان د ظالمینو مطلقاً او دلته د خاص ظالمانو بیان الله پاک چې هغه قوم د نوح علیه السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه خامخ په تحقیق سره قسم دې چې خامخ په تحقیق سره موږ لګل نوح علیه السلام الى قومه قوم د نوح علیه السلام ته انی چې بشک از چې امستاسو د پاره نذیر مبین ويرون کې اخکارم الله تعبدوا الا الله یعنی به الله تعبدوا با په مقدره کا او د ارسلنا پورې تعلق ورکړه زی په دې توحید په عقیده را لګلم لا اله الا لا تعبدوا الا الله چې تاسو عبادت مکوئ احدن د هیڅ استثناء مفرغه ده
الا الله مگر یو الله عبادت کوئ. نو ان مې مخکې با درته مقدره کړه بان او د ارسلنا پورې مې تعلق درته ورکړو او الله مې ناهیه کړو. او دام جایزه ده چې انا دا مصدریه کوي، دا ټوله جمله په تعویل د مصدر مفعول به د پاره د مبینون کوي. انی لکم نذیر مبین، زستاسو د پاره ویرون کې ښکارای مبینون بیانون کې د څه شي بیانون کې نذیر ویرون کې مبین بیانون کې د څه شي بیانون کې الله تعبد الا الله، یعنی النهی عن الاشراک. ان خپل مدخول په تعویل د مصدر سره اړي نو لن تعبیر ترې نه وکا. النهی عن الاشراک بیانون کې د نهی عن الشرک، ما نهی عن الشرک تاسو ته بیانون. انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم. نو اول د توحید عقیده مخکې کړه. نو اول به مبلغ ته پکاري چې د توحید عقیده خلکو ته وړاندې کړي، او کله چې د توحید په عقیده خلک برابر شي بیا د نور فضایل ورته پیش کوي. نو دا د نور فضایل او مرتبه د توحید د عقیدې نه وروسته ده. لہذا د وادیانو مسجد ته چې لاړې نو اول د توحید عقیده ورته پیش کوي، ځکه دا مشرکین فی الذات دي، الله ته جسم ثابتوي، الله ته مکان ثابتوي. او بریلیان چې وي دا مشرکین فی الصفات دي. انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم، بشک زویرو انی اخاف علیکم زویریګم پتا سو باندې عذاب یوم الیمن، د عذاب د ورځې دردېدلې. الیمن د عذاب د پاره صفت ده. نو مجرور مولې کړو جواب هم زده ده جر للجوار. عذاب یوم الیم د دې یوم الیم مصداق څه ده؟ نو بعض علما فرمایي چې د دې مصداق یوم القیامت ده، او بعض علما وایي چې د دې مصداق یوم الطوفان ده. یوم الطوفان عذاب چې ده مولم ده، مولم خو الله ده کنه. نو د عذاب کم ولی مولم ویل، نو دې ته هم بیا مجاز عقلی وایي. نو دو مجاز ګوره پکې وشو، یو په اعراب کې جرا للجوار، دویم علیم صفت د پر د عذاب ده، خدا به مجاز عقلی ده. په دې توصیف کې مجاز عقلی راځي، توصیف کې مجاز عقلی راځي. نو بهر تقدیر یوازې په اسناد کې نه راځي. د علامه تفتزانی سے پرای د تلخیص پرای خو یوازې په اسناد کې راځي. اسناد الشیء الى غیر من هو له، خو جمهور علما وایي چې نه په ترکیب توصیفي کې راځي، په ترکیب اضافي کې راځي، په مرکب تام خبری کې راځي. نو عذاب الیمن مولم الله دی، ودلته نسبت عذاب ته وشو، دا مجاز عقلی دی. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، نو اویلی هغه مشرانو، فقال الملأ نو اویلی مشرانو د قوم د نوح علیه السلام. دا مشران دوه ډلې، یو ډله چې والذین کفروا من قومه، هغه وا چې کفر کړو د قوم د نوح علیه السلام نام. ما نراک الا بشرا مثلنا، موږ نه ګورو ته الا بشرا مثلنا، دا حال د مفعول نه د کنه حال واقع شوی دی. موږ نه ګورو ته فی حال من الاحوال الا بشرا مثلنا، او یا مفعول ثانی ده کنه را د رؤیت قلبی نه کوي. ما نراک من پتا باندې علم نه لرو الا بشرا مثلنا، مگر دا علم در باندې لرو چې ته زمون پشان بشری. الا بشرا مثلنا، نو ته زمون پشان بشری، نو چې زمون پشان بشری بشر پیغمبر نشي کېده. و ما نراک او من نه ګورو تا اتبعک، دا حال د مفعول نه. نراک رؤیت بصری کوي، نو اتبعک به حال ګرځوي. من نه ګورو تا حال دا چې ستا پیروي کړی دا. او که رؤیت قلبی کوي نو بیا به اتبعک مفعول ثانی وي. ما نراک اتبعک، من علم نه لرو پتا چې ستا پیروي کړی د احدن، استثناء مفرغه ده. الا الذين هم اراذلنا اتبعك احد، چې ستا پیروي کړی د یو کس. الا الذين، مگر هغه خلق ستا پیروي کړی ده. هم اراذلنا، اراذل جمع د ارذل ده. اراذلنا کې غالبا جمع سالم راځي، لکه اکثرون چې جمع د اکثر ده. نو دلته جمع سالمه پکې رانغله، جمع تکثیر پکې راغله، لانه صار بالغلبه جاريا مجرى الاسم. دا ارزل جاری مجرا د اسم ګرځیدلې ده، د صفاتیت نه نقل شوی د اسمیت ته. جاری مجرا د اسم ګرځیدلې. جاری مجرا د اسم څه مطلب؟ یعنی غالبا د دې سره موصوف ذکر کیږي. د کم صفت سره چې غالبا موصوف ذکر کیږي
نو دا صفت جاری مجرا د اسمی، نو دا جاری مجرا د اسم دی. په مطلب باندې پوه شو. نو چې جاری مجرا د اسم شو نو جمع تکسیر ورته ذکر کړه، ارازلنا. جمع سالم ذکر نکړه چې اکثرون. او یا دا وایا چې دا جمع الجمع ده، نو ارازل جمع د ارزل ده او ارزل جمع د رزل ده. لکه اکالب چې جمع د اکلب او هغه بیا جمع د کلب. هم ارازلنا چې هغه زمونږ خصیص خلق دي، هغه زمون خصیص خلق تا باندې ایمان راوړی دی. بادی الرای، بادی الرای سرسری نظر والا دی. وما نرى عليكم لكم علينا من فضل، او موږ نه ګورو ستاسو د پاره په خپل ځان باندې من فضل یعنی زیادتن څه زیادت فی الخلق والخلق. نم په جسم کې زمونږ څه زیادت شته ظاهری زیادت، او نم په خلق په اخلاقو کې زمونږ څه زیادت شته معنوي زیادت. نو نه زیادت حسی لري نه زیادت معنوي لري. زیادت حسی یا زیادت معنوي هغه د دې موجب ګرځيږي چې انسان دې مطبوع شي، او تاسو کې زیادت حسی او معنوي نشته. او یا من فضل بکثرت الملک والملک، بل نظنکم کاذبین. نظنکم یعنی جميعا، پتا سو ټول زمون ګمان دی، پتا باندې ګمان دی په دعوت د نبوت کې، او ستا په امتیانو باندې ګمان دی په تصدیق ستا کې چې دا ټول تاسو دروغ وایي. ته په نبوت کې دروغ وایي او امتیان دی په دې تصدیق کې دروغ وایي. نو ځکه صيغه د جمع راغله. قال یا قومي، او فرمایل نوح علیه السلام چې ای زما قومه، ارایتم ما تخبر راکی ان كنت على بینه من ربی، کزه چرته يم په واضح دلیل باندې د جانب د ربنا. واتانی رحمتا، اور کړی الله پاک ما ته نبوت د خپل جانب نام. نو فعمیت علیکم، فعمیت علیکم لوندوال راغلی وي پتا سو. انلزمکموها، انلزمکموها یعنی انکرمکموها، آیات سو باندې مون اکراه به وکړو د دې په منلو چې پتا سو لوندوال راغلی دی، نو پتا سو به مون په زور نشو منلې. وانتم لها کارهون، او حال دا چې تاسو د دې لپاره بد ګڼون کیږي. د نوح علیه السلام مقصد د دوی تیزول په تدبر، مطلب دا چې زه تاسو په زور نشم مسلمانولې. نو الزام پتا سو نه کوم. انلزمکموها، انلزم ای الزامکو، انلزم ای من الزامکو کوم پتا سو باندې ها په قبلولو د دې نبوت یعنی بقبولها. انلزم ای الزامکو مونږه کوم پتا سو دچا ها یعنی قبولها د قبلولو د دې دین. نو د دې دین د قبلولو الزام او اکراه پتا سو کو، یعنی دا اکراه ز پتا سو نه کوم، او حال دا چې تاسو ورته بد ګڼون کیږي، یعنی په خپل تدبر پکې وکړي. ويا قوم لا اسالكم عليه، او ای زما قوم زنه غواړم ستاسو نه علیه په دې تبلیغ مالا سمال تؤدونه الی فی مقابله اهتدائکم، چې تاسو دا مال ما ته په مقابله د اهتدا کې راکړئ. ان اجری الا علی الله، نه د اجر زما مگر په الله دی. وما انا بطارد الذین آمنوا، او زنیم شړون کې د مؤمنانو. ابن جریج فرمای انهم قالوا له، نوح علیه السلام تویل چې یا نوح ان احببت ان نتبعك فطرد هؤلاء، کته دا خوخه چې موږ ستا پیروي وکړو نو دا غریبان وشړه. نو الله فرمای ته ورته وایا چې ما انا بطارد الذين آمنوا، نه يم زه شړون کې د هغه خلکو چې مؤمنان دي. انهم دا تعلیل د پاره د نه دی. وما انا بطارد زنیم شړون کې، كأنه قيل لا اطردهم لانهم المقربون عند الله انهم ملاقو ربهم، دوی د خپل رب سره ملاقات کوي، یعنی دوی خپل رب ته قریب دي. نو چې خپل رب ته قریب دي لدی وجه نه زنه شړم. او یا دویمه توجیه ورته وکړه، که دوی زو شړم نو دوی د الله سره ملاقات کوي، نو بیا به د هغه چا په خلاف دوی مقدمه دایری دوسیه به دایری چا چې دوی شړلی دي. ولکنی اراکم قوما تجهلون، لیکن زه چې یم تاسو ګورم یو قوم، داسې یو قوم چې جاهلان یې. ویا قوم من ینصرنی من الله، څوک به زما سره امداد وکړي من الله د الله نه. ان طردتهم، که زه دوی وشړم د الله د عذاب په خلاف به د زما امداد به څوک وکړي. افلا تذکرون، یعنی اتستمرون علی الكفر فلا تذکرون،
آیا تاسو په کفر باندې همیشه والے کوي فلا تذکرون نو تاسو پن ناخلی او یا تاسو نه در یادوي ما ذکر من حالهم ولا اقول لكم عندي خزائن الله او زدام تاسو ته نویم چې زما سره د الله خزانی دي ولا اعلم الغیب او زدام تاسو ته نویم چې زه علم د غیب لرم نو پیغمبر علی السلام وایي چې زه علم غیب نه لرم مدعی سست او گواه چست او موږ کوشش کوو چې علم غیب لري نو پیغمبر علی السلام فرمایي زه علم غیب نه لرم ولا اقول اني ملک او زدام تاسو ته نویم چې زه ملائکه یم بلکې زه بشر یم ولا اقول او زه نه وایم للذي تزدري اعينكم د هغه څه په باره کې تزدري اعينكم تزدري په اصل کې تز تری ده په تا باندې تز تری نو تا په دال بدل شو نو تزدري ترې نه جوړ او تام په دال والی بدل کړه لتناجس الضائف الجهر ځکه چې د ذا سره مناسبت په مجهوریت کې راشي واصل الازدراء الاعابه د ازدراء معنا د عیب لګول عربان وی ازدراه یعنی اعابه عیب په ولګول ولا اقول زنویم للذي د اغه څه په باره کې تزدري اعینکم چې عیب ور باندې لګي تاسو سترګي د هغه مؤمنانو په باره ولا اقول زنویم للذي د هغه مؤمنانو په باره کې تزدري چې عیب لګي په هغه باندې اعینکم تاسو سترګي تزدری تعبیری په مضارع باندې د استمرار د پاره کړی دی چې علی الاستمرار ستاسو سترګې په هغه عیب لګي نو دا هغه په باره کې زدا نه وایم چې لا یؤتیهم الله خیرا دا نه وایم چې بالکل باور نه کی الله پاک هغه ته خیرا فی الدنیا او فی الاخره الله اعلم بما فی انفسهم الله خبر دی په هغه څه چې د دوی په ژوندونو کې دی من الایمان د دوی په ایمان الله خبر دی او د هغه ایمان په وجه په دوی کې استعداد د خیر پیدا کیږي انی اذا لمن الظالمین بشک زچم اذن په دغه وخت کې چې زه دا قول وکم چې لن یؤتیهم الله خیرا ولمن الظالمین زب په دې وخت کې د ظالمانو نه قالوا یا نوح دوی ورته ویل چې یا نوح علیه السلام قد جادلتنا یعنی خاصمتنا تاسو موږ سره ډیره مجادله وکړه مجادله خو پیژنئ توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لا لإظهار الصواب او مناظره چې دا توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب نو دلته د جادلتنا مناظره مراده ده د مجادلین مناظره مراده تا زموږ سره ډیره مناظره وکړه فاکثرت جدالنا نو تا اکثار وکړو په بحث کې زموږ سره فاتنا بما تعدنا نتم تراتلو ک بما تعدنا من العذاب المعجل راولتم ته هغه څه چې تی زموږ سره وعده کوي چې هغه دنیوي عذاب ده ان كنت من الصادقين في وعد العذاب کته په وعده د عذاب کې رښتینی قال نوح عليه السلام ورته فرمایل انما ياتيكم به الله بشکا راتل بکی تاسو ته په دې عذاب موعود باندې الله پاک ان شاء کده الله اراده وش وما انتم بمعجزين او نه بتاسو عاجز کون کی الله لرام فتیختا چې تاسو د الله نه وتختی او الله د خپل گرفت نه عاجز کوي ولا ينفعكم نصحي او تاسو ته فائدہ نه رسي نصحي زما نصيحت نصيحت څه ته وای تحري قول او فعل فيه صلاح سوچ کول پداسي قول یا فعل کی چې پاغي کې د بل چا صلاح وي یعنی د بل چا خیر خوایي بعض علماء د نصیحت تعریف داسې کوي اعلام مواقع الغي ليتقى ومواضع الرشد ليقتفى اعلام مواقع الغي د گمراهي زین خلق ته خودل ليتقى د دې لپاره چې خلق ترنه بچ ومواضع الرشد او خلق ته د رشد او د هدایت زین خودل ليقتفى د دې لپاره چې پیروي وکړي نو دې ته نصیحت وایي نو ولا ينفعكم نصحي تاسو ته فائدہ نه رسیدا خبره چې زه تاسو ته مواقع الغی د گمراهی کند خیم چې تاسو ترې نه ځان وساتئ یا د هدایت زینه درته خیم چې تاسو یې پیروي وکړئ دا تاسو ته فائدہ نه رسي ان اردت کز اراده وکم ان انصح لكم چې تاسو ته نصیحت وکم نو جزای مقدره کا لا ينفعكم نصحي تاسو ته زما خیر خوایي فائدہ نه رسي
ان اردت ان انصح لكم لا ينفعكم نصحي کزه اراده وکم چې تاسو ته نصیحت وکم نو تاسو ته زما نصیحت او فائدہ نه رسي. الآية من باب اعتراض الشرط على الشرط. ابن عقیل دا د نحو یو بهترین کتاب دی، دا ځان ته پیدا کوي او کله کله ګوري او دا ماشومانو تم کچرته لوستلم دا د شری جامی نه کتاب دی. شری جامی کې خو قیل او قلنا د نحو په کې دومره نه زده کیږي او ابن عقیل کې ټول قواعد دي قیل او قلنا په کې نشته. نو په ابن عقیل کې داسې لیکلي اذا توالى الشرطان چې کله دو شرطات څنګ په څنګ راشي كقولك ان جئتني ان وعدتك احسنت اليك، لکه دا دي دو شرطه، ان جئتني دا یو شرط، ان وعدتك دا دویم شرط، احسنت اليك دا جزاء. نو یو جزاء دا مخکې دو شرط دي، نو دا جزاء به د کوم شرط د پاره جزای دو شرط راغله او وروسته یو جزاء راغله. نو ابن عقیل کې وی فل جواب للاول، نو دا جزاء د اولنی شرط د پاره کا واستغني به عن جواب الثاني، او په دې باندې استغنا راځي د جواب د دویم شرط نه. نو د دویم شرط جزاء به مقدره دغه جزاء به ور باندې داله. دا د ابن عقیل مسلک. او ابن مالک سے فرمایي چې دا چې چلو کا ان الشرط الثاني قید للاول، دو شرط دي او یو جزاء ده. دا دویم شرط د اول شرط لپاره قید کا په منزله د حال وګرځوا. نو دا شی وایا ان جئتني ان وعدتك، د دینه داسې جوړ کا ان جئتني في حال وعدي لك، کته ما تراغلی په حالت د وعدي زما کې ستا سره احسنت اليك، نو زه بستا سره احسان وکم. بیا ابن عقیل کې لیکي والصحيح ان الجواب للاول، صحیح دا چې دا جواب به د اولنی شرط لپاره وجواب الثاني محذوف لدلاله الشرط الاول وجوابه عليه. د دویم شرط جواب به حذف کی ځکه مخکنی شرط او جواب په دې باندې دلالت کوي. اوس په دې آیات کې تطبیق باندې خو پوه شو. ګوره دو ترتیب شو، دو شرط دي یو جزاء ده. نو یو مذهب پکې دا دی چې دا جزاء د اولنی شرط لپاره کا او د دویم شرط لپاره حذف کا. او د ابن مالک په مذهب باندې دا یو شرط د بل شرط لپاره قید کا او دا یو جزاء د امدي اولنی شرط لپاره کا. دویم شرط خو دې لغوه کړو ځکه د اول شرط لپاره د قید. اوس په دې آیات کې تطبیق وکړه. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، دا یو شرط. ان كان الله يريد ان يغويكم، دا دویم شرط. دا دو شرط شوخه. نو ان اردت ان انصح لكم کزه اراده وکم چې تاسو ته خیر خوایي وکم. ان كان الله يريد ان يغويكم، ک الله پاک اراده لري چې تاسو گمراه کی، نو جزاء یو ده. لا ينفعكم نصحي، دا جزاء ده. لا ينفعكم نصحي، تاسو ته زما خیر خوایي فائدہ نه رسي. دا جزاء به اوس د چا د پاره ګرځو؟ د اولنی شرط لپاره او د دویم شرط لپاره به امداسې جزاء مقدره کو. او د ابن مالک پر آیا ان انصح لكم حال اراده الله اغواءكم، کزه تاسو ته خیر خوایي وکم حال اراده الله غوایتکم، په دې حال کې چې الله اراده تاسو د گمراه کولو کړی، نو لا ينفعكم نصحي، بیا زما خیر خوایي تاسو ته فائدہ نه رسوي. نو د ابن مالک پرای به دا دویم شرط حال او قید کې هو ربکم، الله تاسو رب دی، و الیه ترجعون، او دی الله ته تاسو راځي کیږي. ام یقولون افتراه، ام منقطعه ده، حمزه د استفهام پکې مقدره ده. بل ایقولون افتراه، بلکې ایدوی وای چې د پیغمبر علی السلام دا قران د ځان نه جوړ کړی دی. قل ان افتریته، کما دا د ځان نه جوړ کړی، فعلی اجرامی، نو په ما باندې زما جرم دی. یعنی فعلی وبال اجرامی، سزا د جرم به زما به په ما باندې. وانا بریء مما تجرمون، او زه بیزار یم مما تجرمون، یعنی من اجرامکم، ستاسو د جرم نه. و اوحی الی نوح، او وحی وکړی شو نوح علیه السلام ته. د عبد الله ابن عباس په یو روایت کې راځي چې ان نوح علیه السلام، نوح علیه السلام چې کان یضربو، دا به خپل قوم ووهلو، دومره به ووهلو چې نور به بهوش شو. ثم یلف فی لبد، بیا په یو شړی کې تاو راتاو شو. فیلقى فی بیته، نو کور ته به ورو ګرځولو، کور ته به ورو ګرځولې شو. يرون انه قد مات، د دوی به دا خیالو چې دا نور شهید شو.
لږه زمانه وروسته ثم یخرج فیدعوهم، بیا به راووتو او بیا به دوی ته دعوت ورکولو، بیا به دوی ووهلو دومره به ووهلو چې بېهوشه به شو، په شړۍ کې به یې تاو کړو او کور ته به یې ورغورځولو. نو بیا به دی راووتو، خلکو ته به یې دعوت ورکولو. واتفق ان جاءه رجل، یوه اتفاقي واقعه داسې راغله چې یو سړی په لاره روانو، ومعه ابنه، د ده سره یې زوی مو، وهو يتوکأ على عصا، نوح علیه السلام په خپله امسا تکیه لګولې وه، غمجن ناست و. نو فقال یا بنی، دا سړی دی خپل زوی ته وایي، زوی په شا کړی دی، زوی ورسره دی، چې انظر هذا الشیخ، دا شیخ وګوره، دا بوډا، لا یغرنک، زما د مرګ نه وروسته دې ګوره دی دوکه نه کړي. نو قال یا ابتی، دې زوی ورته ویلي چې ای پلاره امکنی من العصا، دا امسا دې ته راکړه. فاخذ العصا، نو دې زوی د پلار نه امسا راواخیسته. ثم قال، بیا ورته ویلي چې دعني علی الارض، ته ما په ځمکه خوشي که. فوضعه، نو پلار دا زوی په ځمکه خوشي کړو. فمشى الیه، نو دی ورغلو نوح علیه السلام ته. فضربه، نوح علیه السلام یې ووهلو. فشج رأسه، سر یې پرې مات. وسالت الدماء، او وینې پرې را روانې شوې. فقال نوح، نو نوح علیه السلام فریاد وکړو چې ربي قد ترى ما يفعل بي عبادك، یا الله ته خو ګورې چې دا ستا بندگان په ما څه لوبې کوي. فإن يكون لك في عبادك حاجة، که ستا دې بندگانو ته څه ضرورت وي نو هدایت ورته وکړه. وإن يكون غیر ذلك فأخبرني، او که څه بله مسله نو ما ته خبر راکړه. نو الله پاک دا آیتونه نازل کړل چې وأوحي إلى نوح، وحي وشو نوح علیه السلام ته، انه چې شان دا دی لن یؤمن من قومک، چې د سره به ایمان را نه وړي ستا د قوم نه، الا من قد آمن، مگر هغه خلکو چې ایمان یې راوړو. من قد آمن یعنی من استمر علی الایمان. وللدوام حکم الحدوث، لدی وجنه په صيغې د حدوث ترنه تعبیر وکړو. فلا تبتئس، نو ته مه خفه کېږه، بما کانوا یفعلون، په هغه څه باندې چې دوی کوي. واصنع الفلک، امر د وجوب د پاره دی، ته جوړه که کشتۍ. الفلک د جنس د پاره ده، یوه کشتۍ جوړه که. او یا الفلک کې الف لام د عهد د پاره دی، معهوده کشتۍ ترنه مراده ده. یوه معهوده کشتۍ چې زه درته ښیم داسې جوړه که. باعیننا یعنی متلبسا باعیننا، حال دا چې ته متلبسي زما د حفاظت سره، ته متلبسي زما د سترګو سره. متلبسا باعیننا، حال دا چې ته متلبسي باعیننا، پسترګو زمونږ د سترګو سره ته متلبسي. نو ملابسه العین کنایه د حفظ نه ده، او ملابسه الاعین کنایه د کمال حفظ نه ده. بسط الید، بسط الیدین، بسط الید کنایه د جود نه ده. بسط الیدین دا کنایه د مبالغه فی الجود نه ده. نو یو ملابسه العین او بل ملابسه الاعین، حال دا چې تب ملابسی متلبس به زما د اعین سره، زمون د سترګو سره، نو دا کنایه د کمال حفظ نه ده، یعنی تب په کامل حفاظت زمون کی. دې پوښ دا یو معنا شو، تب متلبسی زمون د کامل حفاظت سره. بعض علما فرمایي چې د اعیننا ملائکه مراد دي، یعنی ملائکتنا. ته کشته جوړه کا، تب متلبسی باعیننا زمون د ملائکه سره، زما ملائکه بدر سره و وحینا یعنی و تعلیمنا، او حال چا دا چې تب متلبسی زما د تعلیم سره. نو زبر ته تعلیم د جوړولو در کوم. په روایتو کې راځي ان الله بعث جبرائیل فعلمه صنعتها، الله پاک جبرئیل علیہ السلام را لېږلو او دته د کشته د جوړولو چل ورخودلو. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني، او زما سره غږیږه مې بیا په باره د ظالمانو کې، یعنی لا تراجعني فيهم، د دوی په باره کې بیا زما سره خبرې ونه کې چې الله بچ کړي. انهم مغرقون، بشک دوی غرق شوي دي. غرق شوي خو فی الحال نه و، خو محکوم علیهم بالاغراق مراد ده، په دوی باندې فیصله د دې شوې ده چې دوی به غرقېږي. ويصنع الفلك، نوح علیه السلام کشته جوړوله، 300 غزه طول یو، 50 غزه عرض یو، او 10 غزه ارتفاع و. په تاریخي روایتو کې راځي وکلما مر علیه ملأ،
کله به چې تیر شو په دوی باندې ملأ من قومه مشران د قوم د نوح علیه السلام نه سخروا منه نو دوی به په نوح علیه السلام رشخند والو چې اسورت نجارا بعد ان كنت نبیا مخکې پیغمبر اوس نجار شوی پیغمبري دی پرې خو د نجاری دی شروع کړ نو دا رشخند به پیوالو نوح علیه السلام به کشته جوړوله قال نوح علیه السلام ورته فرمایل ان تسخروا منا کتاسو مسخره کوي په مونږه اوس فإنا نسخر منكم نو مونږ به مسخري وکړو په تاسو یوم الغرق کما تسخرون لکه تاسو چې نن ورځ په مونږ مسخري کوي فسوف تعلمون علم په معنا د معرفت دی نو یو مفعول غواړي زر دې چې تاسو به او پیژنئ څوک به پیژنئ من یأتیه هغه څوک چې راځي باغ ته عذاب یخزیه داسې عذاب یخزیه چې هغه بدل هغه عذاب بدل رسوا یعنی یفضحه ويذله ويحل او زر دې چې تاسو به او پیژنئ هغه څوک یحل چې واقع کیږي په د باندې یحل حلول الدین المؤجل د نیټدار دین نیټه چې کله پوره شي ويحل عليه عذاب مقیم او واقع کیږي په د باندې عذاب مقیم یعنی دائم عذاب چې هغه ورده حتی دا غایه د پاره ده یصنعو دا کشته جوړوله حتی اذا جاء امرنا اذا د مجرد ظرفیت د پاره ده یعنی حين جاء امرنا چې کله راغلو دته زم امر وفارت تنور او اخوتیدو تنور د تفعول وزن دی د نورن نه دی اصل کې تنور دی اول وو په حمزه باندې بدل شو تنور ترنه جوړ شو به حمزه حذف شو به نون ته تشدید ورکړی شو په عوض د حمزه کې نو تنور ترنه جوړ شو وفارت تنور او اخوتیدو د تنور نو دی کې وبره اخوتیدو قل نحمل فيها هذا ضمير فلك تراجع ده وانس الضمير لانه بمعنى السفينه ضمير د مؤنث ور تراجع شو ځکه دا فلك په معنا د سفینه سره ده من كل زوجين نسپارک په دې کشته کې من كل زوجين اثنين د هرې جوړې نه دوا واهلك وخل اهل دې په دې کشته کې شور کا الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک سبق چې وړاندې شوی د پاغه باندې القول قول د عذاب یعنی ستایو بچي به پاتې کیږي ومن آمن او هغه څوک د ځان سره سپارک چې ایمان راوړی دی وما آمن معه او ایمان نو راوړی دی د سره الا قلیل مگر لګو زوجته وبنوه الثلاثه ونسائه یوې زوجه درې بچو او د دوی بیبیانې او دو اویا نور مومنان نو د لګو خلق ور سره ایمان راوړي وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وقال افرمل نوح عليه السلام چاته افرمایل لمن معه من المؤمنين هغه چاته افرمایل چې د سره و د مؤمنانو نام نو هغه ته افرمایل اركبوا فيها یعنی سیروا فيها وګرځي په دې کشته کې سیروا فيها استعاره بالتبعیه ده وګرځي فيها په دې کشته کې نو اركبوا فيها یعنی سیروا فيها جعل كونهم فوق الماء ككونهم راكبين على الدابه دوی د ابو په سرو داسې ښکارېده لکه پس پرلې چې سپاري ارکبو په فی باندې متعدی کړو ځکه ارکبو متضمن د معنا د ادخلوا لره یعنی داخل شي فيها په دې کشته کې بسم الله مجریها ومرساها بسم الله مجریها ومرساها یعنی قائلین وقت اجرائها ومکان یا مکان اجرائها بسم الله حال دا چې تاسو وین کیږي مجریها یعنی وقت اجرائها په وخت روانې دوی یا مکان اجرائها په زید روانې دوی دارنګ مرساها یعنی وقت ارسائها او یا مکان ارسائها ګوره دا مجری بسم الله مجریها و مرساها دا حال د فاعل د ارکبونا بسم الله کې بعد ملابست ته پاره ده ارکبو تاسو سپارښی په دې کشته کې
حال دا چې تاسو متلبس یې د نوم د الله سره. نو متلبسین بسم الله، چې متلبس یې د اسم د الله سره. ملابست د اسم د الله سره دا د الله د نوم په یادولو باندې راځي. نو علما فرمایي چې مسمین الله، حال دا چې بسم الله ویونکي یې. بعض علما داسې وایي، په دې ترکیب خو پوه شوي، دا بسم الله می حال واقع کړو د ارکبو د ضمیر نه، د متلبسین پورې می تعلق ورکړو. متلبسین بسم الله، تاسو متلبس یې د الله د اسم سره، او تلبس د الله د اسم سره دا د الله په ذکر راځي، یعنی د الله ذکر کوي بیا کشته تخیږي. او بعض علما بسم الله نه حال داسې جوړي، ارکبو مسمین الله، کشته کې سپارشي چې تاسو بسم الله ویونکي یې. دویمه توجیه درته ذکر کوم. ارکبو فیها دا خو فعل او فاعل او متعلق د ارکبو فعل ضمیر پکې مستتر دی غیر فاعل، فیها جاری مجرور د ارکبو پورې تعلق لري. دلته حال حذف دی او دا بسم الله د محذوف حال د پر معمول دی. نو تقدیر د عبارت دا دی، ارکبو فیها قائلین بسم الله. دا اسانه توجیه ده. ارکبو فیها تاسو په دې کشته کې سپاره شئ، قائلین بسم الله، حال دا چې تاسو ویونکي د بسم الله یې. دا دویمه توجیه ډېره اسانه ده. خو د دې نه وروسته مجریها و مرساها کې درته یو څه لږ غوندې تحقیق کوم. مجریها و مرساها دا دواړه منصوبین دي بنا بر ظرفیت، یعنی وقت اجرائها و ارسائها. وقت اجرائها او وقت ارسائها دا دواړه می اسم زمان کړ. دا دواړه صيغې د اسم زمان دي. تاسو بسم الله وایي په کوم وخت کې وایي؟ وقت اجرائها او وقت ارسائها، په وقت د روانېدو د دې کشتۍ کې او په وقت د درېدو د دې کشتۍ کې. نو دا دواړه می منصوبین کړ بنا بر ظرفیت. صحیح شو؟ دواړه صيغې د اسم زمان. دویم، بعض علما وایي دا دواړه صيغې د مصدر میمی دي، خپل معنی د اجرا او ارساء، خو وقتو به پکې حذفوي. مخکې وقتو پکې نو مقدر کړي، وقتو د دې مدلولو وقت ارجائها وقت ارسائها. دا صيغې د اسم زمان وي، معنی دا و چې وقت ارجائها او معنی دا و چې وقت ارسائها. په دې دویم احتمال دا صيغې د مصدر دي، مصدر میمی دي، په معنا د ارجاء او په معنا د ارساء. ارجاء او ارساء دغه معنا ده. نو دلته بیا وقتو ورته مقدر کا، مضاف ورته مقدر کا. لکه عربان وی اتیتک خفوق النجم، یعنی وقت خفوقه. نو بسم الله وقت ارجائها اجرائها، بسم الله وقت اجرائها. ارجاء میں غلط ویلے دے کہ اجراء زما دخلینه وتلے. وقت اجرائها او وقت ارسائها، بسم الله وایا وقت اجرائها، په وقت اجرا د دې کشتیو کې او په وقت ارساء د دې کشتیو کې. نو هغه وقتو به حذف شو چې مضاف ده، او دا مضاف الیه چې مجریها و مرساها ده، دا د هغې په ځای قایم مقام شو. نو د امغه اعراب پکې راغلو، یعنی په مضاف الیه کې د مضاف اعراب راغلو. دا دوه توجیهات، یا صيغې د اسم زمان دي او یا صيغې د مصدر میمی دي. دریم احتمال درته ذکر کوم، دام کې دی شي چې دا دواړه صيغې د اسم مکان شي، اسمای مکان، او بیا دواړه منصوبین دي بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور. دا فيها چې د چا پورې تعلق لري، نو دا غي د لپاره مفعول فيه دي، دا غي د لپاره مفعول فيه اسم مکان دی. یا د قائلین د لپاره اسم مکان، ها د قائلین د لپاره چې مخکې مو مقدر کړو، دا غي د لپاره اسم مکان کا. دا وینا په دای ځای کې کوي، مجریها و مرساها، یعنی مکان اجرائها او مکان ارسائها. ان ربي لغفور رحيم. نو څو معناګانې شي د مجریها و مرساها؟ درې. ګوره کدواړه صيغې د اسم زمان کې وقت اجرائها او وقت ارسائها، وقت اجرائها وقت ارسائها. کدواړه صيغې د مصدر میمی کې اجرائها و ارسائها، خو مخکې به وقت پکې مقدر کې بیا. صحیح شو؟ او کدواړه صيغې د اسم مکان کې مکان ارجائها اجرائها و مکان ارسائها، هغه زید جریان او هغه زید درېدل. نو درې معناګانې. ان ربي لغفور رحيم، بشک زما رب چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی. وهي تجري بهم، دا جمله مستأنفه ده، یا حال دی د هغه ضمیر نه چې په بسم الله کې دی.
یعنی جریانها بسم الله حال کونها جاریه بهم وهي حال دا چې دا جاری وا دا بچلیده په دوی تجری بهم دا بروانه و په دوی فی موجن په چپو کې کل جبال داسې چپی چې پشان د غرونو وي ونادى نوح ابنه او आवाज کو نوح علیہ السلام خپل زوی ته دا غنم کنعان وکانه فی معزل او دا فی معزل په یو کناره ځای کې په یو غاړه کې په یو څنډه کې وو یعنی مکان عزل فيه نفسه عن ابيه پداس یو ځای کې و چې د پلار نه ځان په یو څنډه کې کړو فی معزل مراد ترنه بعد ده یا حسن یا معنن فی معزل دیو په یو څنډه کې په یو غاړه کې یا بنی يركب معنا اے بچی یا بچیا زمون سره په دې کشته کې سور شه ولا تکم مع الکافرین او تمکیګه د کافرانو سره قال دی زوی ورته ویلی چې سآوا الى جبل زرد چې زب پناونی سم یو غرتا يعصمني من الماء چاغه ما دوبون ساکی قال لا عاصم اليوم من امر الله نوح علیہ السلام ورته فرمایل چې نشته د بچکون کې اليوم ننرز من امر الله د الله د عذاب نام اليوم کلمه په کې زیات کړه دی خبرې ته اشاره کوي چې نن ورځ د نور ورځو په شان نه ده لا عاصم اليوم من امر الله لاحد الا من رحمه هیڅ چاته بچکون کې نشته مگر هغه څوک به بچکیږي چې الله په رحم کړي وحال بينهما الموج حائل شو د دوړو په مابین کې چپا د نوح علیہ السلام او د بچی په مابین کې چپا راغله فکان من المغرقین نشو د غرق شونه وقیل یا ارض ابلعی ماءک چې کله عذاب پوره نو به ویل شو چې ایز مکی یا ارض ابلعی ماءک تیری کا خپل اوبدي یعنی کشل خپل اوبدي ویا سماء او ویا سماء اقلعی او اے اسمانه اقلعی بند کا خپل اوبدي وغید والماء او کمشی اوب وغید والماء وقضی الامر او فیصله شو امر واستوت علی الجودی او ودری دا کشتی په جودی غره باندې جودی جبل بالموصل او بشام او بعمل د عاشورا په ورځ باندې دا کشتی د جودی په غره ودری دا وقیل بعدا للقوم الظالمین او ویل شو بعدا عن الرحمت چې ډیر لري والي د رحمتنا للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالم ونادى نوح ربه आवाज نوح علیہ السلام خپل رب ته فقال رب ان ابني من اهلي نوې فرمایل چې اے زما رب ان ابني من اهلي زما زوی چې دا زما د اهل نو وان وعدك الحق بشك وعدست حق دا وانت احكم الحاكمين او تخ حکم کون کې د ټولو حکم کون کو نستا حکمونه د ټولو نخدي قال يا نوح وفرمایل ورته الله پاک چې یا نوح انه ليس من اهلكم دا ستا زوی چې استاد اهل نه نو ځکه مدار د اهلیت په قرابت دینی دی او دا دلته منقطع شوی دی د مسلمان او د کافر په مابین کې قرابت دینی نشته لدی وجنه یو د بل میراث هم نوړي نو دا ستا د اهل نه نو ځکه مدار د اهلیت په قرابت دینی دی په دینی خپلوي دی او یا ليس من اهلك الذين امرتك بحملهم في الفلك دا هغه اهل ستانه نه دی چې ما امر کړو چې د ځان سره په کشته کې سپاره کا دا هغه خلقونه نه دی انه عمل غیر صالح یعنی انه عامل عمل غیر صالح د عمل کون کې د داسې عملو چې هغه صالح عمل نه دی فلا تسالني ما ليس لك به علم نو تمغواړه زمانہ او زمانہ سوال مکو د هغه څه چې تا ته په علم نه انی اعوذک زتا توعظکم زتا تپندرکم چې تب بیا د جاهلانو نشي کراهه ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك زپنانی سمتاتا ان اسالك ما ليس لي به علم چې زو غړم ستانه سوال کوم ستانه د هغه څه چې ما ته پر علم نه و الا د په معنا د علم سره ده و ان لم تغفر لي کما تبخنونه کی وترحمني او ته په ما رحمونه کی اكم من الخاسرين نزب شم د تاوانیانو نام قیل یا نوح اهبط بسلام نو ویل شو د ته چې نوح علیہ السلام
اهبط من الفلک د کشتی نه کوشا قیل یا نوح اهبط یا نوح علیہ السلام کوشا د کشتی نه او یا اهبط من الجبل د غره نه کوشا د موصل په قریه کې بسلام منا حال دا چې د متلبسی په سلامتیا باندې زما د طرفنا وبرکات علیک او په برکتونو باندې زما د طرفنا وعلى ممن معك وعلى او په هغه باندې ناشئه ممن معك چې هغه پیدا کیږي د هغه بچیو ستانه چې ستا سره دي ستا د بچیو نه چې کوم اولاد پیدا کیږي نو په هغه بم برکتونه او رحمتونه و او نور امتونه به سنمتعهم زباوی ته نفع ورکم په دنیا کې ثم يمسهم منا عذاب الیم بیا بدوی ته رسیږي زمونږ د جانب نه عذاب درناک تلک من انباء الغیب دا اخبار بالغیب ده نوحیها الیک موږ د دې انباء وحی تا تکو ما كنت تعلمها تنوی خبر په دې انباء انت تو ولا قومك ونستا قوم من قبل هذا د دین مخکې فاصبر یعنی فاصبر بإزاء قومك صبر کوا په zarar د خپل قوم دی ان العاقبه للمتقین بشکا عاقبت نیک انجام دا د متقینو د پاره دی نو شیطان چې هغه د کشتی په سوریدو کې دغه ضرورت نه و هغه خو الوتې شي په هوا کې ډیر اوچتم او بعضی وایي چې نه کشتی کې دیم پټ ناستو په داسې صحیح حدیثو کې دغه ذکر نه دی راغلی او دا بل وایي چې دا جماعت اسلامي والا دا اسلامي نه دی حرامي جماعت دی دوی د پیغمبرانو توهین کوي دوی وایي چې نوح علیه السلام په خپل دعوت کې ناکام ترین پیغمبر و ما خو نه دی لیدلی خو د دوی نه بعیده نه ده دوی دا خبرې کوي د پیغمبرانو په باره کې د نوح علیه السلام په باره کې هم کوي او د نوح علیه السلام په باره کې هم کوي دوی د پیغمبرانو دا سپکه کوي مودودیان مخکې بیان د منکرینو او د دوی د عاقبتو او دلته بیان د واقعي د قوم د هود دی وإلى عاد دا متعلق تر ارسلنا پورې دی وارسلنا الى عاد او ما لګلو عادیانو ته اخاهم د دوی ورور دا جمله په مخکې ارسلنا باندې بیا ورعطف کړو وإلى عاد اخاهم د ارسلنا د لپاره مفعول به صریحي دی او الى عاد ورته مفعول به غیر صریحي دی دا مفعول به غیر صریحي ولې مقدم کړو وجه دا ده چې په مفعول به صریحي کې ضمیر دی چې د مفعول به غیر صریحي تراجع دی لدی وجنه مفعول به غیر صریحي مقدم کړو مفعول صریحي ورسته کړو چې اضمار قبل ذکر رانه اخاهم فی النسب د په نسب کې ورورو هودن په دې کې دوه ترکیب دي یا بدل دی د اخاهم نه یا حذف بیان دی د لپاره د اخاهم ما دوی ته لګلو هود علیه السلام قال دا جمله مستأنفه ده لکه سائل چې سوال کړي چې فما قال لهم دی قوم هود علیہ السلام ته څه ویلي الله پاک جواب ورکړي چې قال یا قوم هود علیہ السلام دی قوم ته څه ویلي فما قال لهم هود علیہ السلام دی قوم ته څه ویلي نو الله جواب ورکړي چې قال یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم عبادت د الله وکړي اعبدوا الله د دې معنا دا وحد الله الله واحد لا شریک وګڼل دم اول خپل قوم ته دعوت د توحید ورکړو د دې معنا د لپاره دلیل څه دی مالکم من اله غیر دا ورته دلیل دی دا مالکم من اله غیر دا جمله مستأنفه ده د اعبد الله د لپاره بیان دی نو په بیان کې خود الله د توحید ذکر شوی دی نو په مبین کې هم د الله د توحید ذکر شوی وي نو اعبد الله یعنی وحد الله نو د بیان او د مبین معنا یې وای نو بیان کې ذکر د توحید دی نو د مبین نه هم توحید مراد دی او یا مالکم من اله غیر دا دلیل دی وتعلیل له دا ورته تعلیل دی دلیل دی نو د دلیل او د دعوی په مابین کې به مطابقت وي نو اعبد الله په معنا د وحد الله دا دعوه شو او دلیل دا دی چې مالکم من اله غیر نو په دلیل کې توحید